چېرې خدای مکه دا رانه اوبه یو نسي. بیا د دې نه بعد دوی روټۍ خوړلې ده او د روټۍ نه بعد یو ځلې بیا دغه سیند ته ورغلي دي. نو چې کله دغه سیند ته ورغلي دي نو دغه نوجوان دغه سیند ویوړو. احتیاط ژوند دی او بې احتیاطي مرګ دی. یو د ګل غوندې نوجوان د معمولي بې احتیاطۍ د لاسه د دې دنیا نه لاړې. اکثر داسې قسم ویډیو له دا نوجوانان ټیم نه ورکوي چې په کوم کې یو عبرت پروت وي، چې په کوم کې موږ دپاره یو سبق وي. دا نوجوان چې د ده د مرګ نه یو ګنټه مخکې خو خوشحالي وه، هغه ملګرو ته ویډیو کړې ده، خو دغه ځواني مرګ ته پته نه وه چې ګنټه بعد به همدغه چې کوم سین دی نو دا به زما د مرګ باعث جوړیږي. مهرباني وکړئ، سوال درته کوم ملګرو چې اوړی شروع شو داسې قسم کار مه کوئ چې هغه ستاسو هغه خوشحالي هم په تاسو پسې اور اسکور کړي. داسې ډېر کسان وي که نه، هغوی یو راغونډه جوړه کړي او سوچ کوي و یاره ځو چېرته سیند غاړې ته، چېرته د نیر غاړې ته، چېرته د یو خوړ غاړې ته ځو. خو تاسو خو خوشحالۍ له ځئ که نه، نو تاسو غواړئ چې په تاسو پسې دغه خوشحالي اور اسکور شي. دا چې کوم نوجوان دی ملګرو د افغانستان جلال آباد سره تعلق لري، خو دوی تلي وو دغه سیند غاړې ته. دغه ویډیو تاسو ته د سیټ کې ښکاري چې دا د ده د مرګ نه یو ګنټه مخکې شوې ده. دغه مستی تاسو کتلی شئ. دغه چې کوم رور دی د اوبو ته چې ورکوشي نو دغه رور اوبو ویوړو. تاسو په دې ویډیو کې هم کتلی شئ ځکه چې دا سیند ډېر غټ دی. نو چې کله دا دغه سیند ته ورګډ شي نو دغه بل ملګری هغه د لاس نه راکاږي چې یاره خدای مکه دا رانه اوبه یو نسي. بیا د دې نه بعد دوی روټۍ خوړلې ده او د روټۍ نه بعد یو ځلې بیا دغه سیند ته ورغلي دي. نو چې کله دغه سیند ته ورغلي دي نو دغه نوجوان دغه سیند ویوړو. هسې سوچ کوئ ملګرو چې په دغه ټایم کې به د دغه ملګرو څه حالات وو چې دغه رورې ته اوبو واغستو. نو سوچ کوئ ملګرو چې دې هلکانو به په دغه ټایم کې څومره قیامت و. د کور نه خو دوی په دې سوچ نه وتلي که نه چیرې زموږ سره به داسې قسم حادثه راځي. جلال آباد سره تعلق لرونکی دغه نوجوان چې اوس هم د ده ډیډ باډي په هغه سیند کې پرته ده چې کوم رشته دار دی هغه زما سره رابطه وکړه چې نوید به د دعاګانو اپیل وکړه چیرې دغه ډیډ باډي د شپږو ورځو نه په دغه سیند کې پرته ده او د خاندان خلک یې ډېر زیات پریشانه دي. دې ځای کې تاسو سره دغه چې کوم نمبر دی ضروري نو هغه هم در سره شریک کومه، خو دا ویډیو په اخلاص باندې شیر کړئ ځکه په دې کې دوه چې کوم اهم خبرې دي هغه مخې ته راغلې. یو احتیاط کول پکار دي. هغه نوجوانانو ته عاجزانه ریکویسټ کوو چې کله تاسو یو ځای ته چکر له لاړ شئ نو خپل چکر په داسې طریقه باندې منا وهئ او هلته خوشحالي په داسې طریقه کوئ چیرې دغه کومه خوشحالي ده نو چې تاسو پسې اور اسکور نه شي. حالانکې دې ویډیو کې تاسو کتلی هم شئ ملګرو چې دغه هلک کله اوبو ته ورشي نو دا بل هلک چې کوم دی نو دا یې رادې خوا کي هغه دا سوچ دی چې راسې نه دا اوبې رانه یو نسي. نو سیند شو، سمندر شو یا نیرونه هم داسې دي ځکه چې داسې ډېر کسان دي چې هغوی لاړ شي هغوی له لامبو نه ورځي، خو دغه چې کوم ملګري نو هغوی ورسره مستی کوي او دا یې کوشش چې یاره مونږ خندا خوشحالي وکړو. خو دغه خندا خوشحالي اکثر د انسان د ژوند د تلو سبب جوړ شي. نو داسې سوچ کوئ چې څومره تکلیف به وي په دې خاندان باندې، څومره سخته به وي. د اوبو د مرګ نه دی الله جل شانه مومن مسلمان وساتي ځکه چې دا یو داسې مرګ دی په هره ویډیو کې درته وایو چې دا یو داسې مرګ دی چې په دې مرګ باندې خلک شکر وباسي. دغه رور چې کوم دی مشر رور دی وایي هغه کله یو خوازي او کله بل خوازي، زړې زرې شو چیرې دا ډیډ باډي موږ ته میلاو شي. نو چې کله دغه ډیډ باډي دوی ته میلاو شي نو دوی به شکر وباسي چې شکر الحمدلله چیرې دا ډیډ باډي موږ ته میلاو شوه. ځکه چې په اوبو کې تر څو پورې پروت وي نو د دغه خاندان نه به روټۍ وي نه بچې وي، هېڅ څه به هم نه وي. د دوی سکون ختم شو، تر هغې پورې د دوی سکون نشته چې تر څو پورې دا ډیډ باډي نه وي راختلي. نو داسې ډېر نوجوانان دي چې هغوی به اوس پلینینګونه جوړوي. نو تاسو د دغه هلکان چې کوم چکر له تلي او دغه ملګری ته اوبو یوړو تاسو نن د هغوی نه تپوس وکئ چې په هغوی باندې به څومره قیامت تېرېږي او هغوی ته ووایي چې تاسو به بیا سیند ته ځئ او داسې مستي به کوئ. هغوی توبهګار شو. نو ولې نه موږ د دې نه مخکې ولې نه توبهګار کېږو، موږ د دې نه مخکې ولې سوچ نه کوو چیرې زموږ سره داسې قسم حادثه راځي. نو الله جل شانه دې دغه چې کومه ډیډ باډي ده الله پاک دې په خیر خیریت سره را پیدا کړي او د کور د خلکو چې کوم ټینشن دی نو الله جل شانه دې ختم کړي. دا ویډیو په اخلاص باندې شیر کړئ. الحمدلله په افغانستان کې هم زموږ ډېر ملګري دي چې مونږ خوښوي نو هغوی ته عاجزانه ریکویسټ کوم چې ستاسو په ویډیو شیر کولو هېڅ هم نه کېږي، خو که چیرې دغه ډیډ باډي ستاسو د ویډیو په ذریعه باندې را پیدا شي نو په دغه کور باندې به غم او تکلیف کم شي او ختم به شي. نو که دغه ډیډ باډي چاله هم په نظر باندې ورغله نو تاسو په دې نمبر باندې بیا د دغه رور سره ورله رابطه کولی شئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله